اوس تاسو دا کومه خبره کړې ده چې کوم مولا د جمعیت العلماء اسلام پارټۍ سره نه د نفس لمونځ نه کېږي، نو دې کې خو داسې مولیان موږ لیدلي چې هغه د یوې پارټۍ سره متحد نه دي، اتفاق نه لري که نه چې اتحاد یې ورسره نه دی کړی. اوس یو مولا دی هغه چې کوم دی د جماعت اسلامي سره دی، یو مولا د پي ټي آی سره دی، نو تاسو وایئ چې پس لمونځ نه کېږي یا پس لمونځ نه دی کول پکار، دغه مولا د جومات نه وباسل پکار دی. دغه اصلا نه مولیان نه دی، جمعیت العلماء اسلام تشکیل شوی دی اسلامي نظام له، د اسلامي نظام مخالف دی. که حامي دی، که حامي نه جمعیت کې وي او که حامي نه مخالف وي، نو مخالف چې نو عالم نه شو، چې عالم نه شو بیا پسې خلک لمونځ ولګي. تاسو قرآن او د حدیث نه، تاسو علما د قرآن او د حدیث نه ثابت خبرې کوي که نه جي، نو دا په کوم آیات کې په کوم حدیث کې راغلي دي چې کوم سړی د جمعیت العلماء کوم مولا د جمعیت العلماء اسلام د پارټۍ سره نه پسې لمونځ مه کوئ؟ زه په خپله عالم مفتي یم که نو زما قول حجت دی. السلام علیکم ملګرو، زه نه پوهېږم خو دا پوینټس د ټاپک راته لږ واضح کې چې څوک د جماعت علما والا سره نه وي په پارټۍ کې شمولیت یا اتحاد یې ورسره نه وي کړی، نو دوی تاسو په خپله دا واورېدو. اوس یو تپوس کوم، زه نه پوهېږم چې 14 پارټۍ وي په PDM په نوم باندې او د هغوی اتفاق او اتحاد کړی و، یعنې نوی ایمان یې راوړی و تازه مسلمانانو. صحیح شو، ځکه چې د مولانا فضل الرحمن د انډر د لاندې و، هغې سربراه و، کلک ایمان و مسلمانانو. ټیک شو، ده هر چاته پته ده. خو اوس دغه PDM ډسمس شوی، ختم شوی دی. نو اوس په دې کې زه نه پوهېږم چې د دوی دغه ایمان اوس باقي پاتې شوی دی او که نه، ځکه چې هغه وخت کې خو دوی د جماعت علما والا سپورټ کول، نو چې سپورټ کول یې نو د مولانا صاحب خبره د دوی مطابق هغوی مسلمانان وو، ځکه چې دغه کې PTI او جماعت اسلامي والا نه وو، نو هغه نه بهر وو. باقي دغه ټول سیاسي پارټۍ چې کوم دي د ټول مسلمانانو، خو اوس دغسې پاتې نه شوله. نو اوس د هغوی ایمان موجود دی، سلامت دی که نه، دغه په حوالې سره ته هم کمنټس په ترو کې ښه د اخلاقو په دایره کې ما پوهې کوي، ځکه چې زه نه پوهېږم. ګورې زه د سره پوهېږم نه په دې حساب باندې، ځکه چې د دې خبرې زه ډېر زیات کنفیوز کړی یم، نو په دغه مې هم پوهې کوي. او بل دا چې دوی د داسې مخلوقات د دوی سره وکنه، نو دا ټول لکه دا تاسو واورئ. क्योंकि फिल्म बनना बंद हो गई थी। अल्लाह ताला के फजल करम से अभी भी ईद के ऊपर फिल्में 5 से 6 फिल्में आई हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। हर दफ़ा अगली फिल्म जो बनती है वो बहुत बेहतर نو बनती د है। دې مخلوق په حوالې سره ته هم لکشن ګایډنس راکړي چې ماشاءالله د دوی په سربراهۍ کې یا دوی د داسې ښکلي مخلوق سره اتحاد کړی و. نو دا خو زما په خیال چې دا به کېدای شي جایز وي، ځکه چې دوی ټول په یو پارټۍ کې مسلمانان کېدای شو. نو دغه هم راته لږ واضح کوي چې آیا دې مخلوق سره اتحاد جایز و او که نه و. ستاسو ګایډنس پکار دی، ځکه چې زه نه پوهېږم، بالکل کنفیوز یم د دغه فتوې نه او د دې مخلوق د دغه خبرو نه. نو مهرباني وکړئ لکشن ګایډنس راکړئ، پارټي نه سپورټ کوم. اگر که زما لیډر ډېر زیات صادق او امین دی، هغه خبره درته هم نه کوم دا، خو دلته کې زه صرف او صرف د دغه 2 خبرو وضاحت غواړم. تر بلې ویډیو ما له اجازت راکړئ. والسلام.